الله جل شانه دغه کلام مونږ او تاسو ته داسې خور راستولی دی مونږ او تاسو ته ژوند ښیي سړو او زنانو ټولو ته ژوند ښیي مونږ ته د حکومتونو ژوند نه ښیي زمونږ زنانو ته د حکومتونو خپله زندگی نه ښیي مونږ ته زندگی خپل رب ښودلی ده مونږ به رب چاهې زندگی تیرو زمونږ زنانه به رب چاهې زندگی تیری زمونږ زنانه به من چاهې زندگی نه تیری زمونږ زنانه به حکومت چاهې زندگی نه تیری زمونږ زنانه به پارلیمنٹ چاهې زندگی نه تیری زمونږ زنانه به د رب چاهې زندگی تیری څه چې ورته رب راستولی صحیح ده که صحیح نه ده اوس ته به یادي په 8 تاریخ باندې نن سویم دی سبا نه بله ورځ د زنانو د ازادۍ مارچ ایښودلی شوی دی څه میری جسم میری مرضی زما جسم یو بل دا مخکې راغلی مولانا صاحب په اسمبلی کې ردی کو اوس بیا راغلی او خزور کې دی د هغې دپاره احتجاجي مظاهره ده زنانه به روزي باقاعده احتجاج به کوي زما جسم سره زما د خاونم کار نشته زما جسم سره زما د زویم کار نشته زما جسم سره زما د سخرم کار نشته زما جسم سره چې کوم دی زما د رورم کار نشته زما جسم سره زما د مامام کار نشته زما جسم سره زما د ترم کار نشته دا بل راغلی په 8 تاریخ پاس کوي نو رب څه وایي والصابرین والصابرات دغه زنانه که هر څومره مال دې ته ډیپینډ کړلی شي د هر څومره مال دې ته لالچ ورکړلی شي د هر څومره عهدې دې ته لالچ ورکړلی شي نه موږ د هغه جابونو نه انکار نه کوو چې هغه باحیا وي که زنانه ډاکټره وي او باحیا وي موږ په فخر باندې تسلیموو که دغسې نور جابونه چې هغه بغیر د زنانو نه حل کیږي لکه ډاکټري د زه خوشحالیږم ما ته د دلته کې یو اسپتال وباسي چې په هغې کې صرف د زنانو علاج زنانه کوي زه پې خوشحالیږم زه ورسره لبیک ویم صحیح ده که صحیح نه ما ته د دلته یو سکول وباسي یو کالج دی وباسي چې په هغې کې د سړي نام او نشان هم نه وي په هغې کې زنانه ټیچرانې وي او زه په هغې باندې ورسره لبیک ویم لیکن اختلاط د یهودو او د نصارو په رنګ په هغې باندې زه لبیک ویم زنانه به خپل خاوند ته نه روچتېږي چې ما د پلار په کور کې 12 تعلیم کړی دی اوس به زه ځان ته جاب کوم ما ته د پارلمنټ نه او د حکومت نه اجازت وشو نه دا د بې حیا زنانه دپاره دی دا د بې پرده زنانې دپاره دی ستا الحمدلله تا ته الله جل شانه خاوند درکړی دی تا ته الله عزت درکړی دی تا ته الله عفت درکړی دی تا ته رب چې کوم دی خپل کلام راستولی دی تا ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپله بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها مخې ته کړی د هغې ژوند به تېرې د اوس په کور کې انتشار جوړېږي چې لور راپاسي پلار ته وایي ما خو 10 پورې تعلیم کړی دی زما دپاره خو د دې نوکرۍ جاب دی زه به کوم ما ته حکومت اجازه د وخت حکمران ما ته اجازت راکړی دی د وخت حکمران به ولې لباس هم بدل کړي زما د پښتنې زنانه صادر به هم لرې کړي د هغې چې کوم دی برکه به هم لرې کړي چې دې جاب کې داخله علي هغې ته به تنخواه چې کوم دی هغه به ورته وښکاري چې په دې جاب باندې خو ما ته 40,000 تنخواه د میاشتې میلاویږي او بیا په فارغېدو باندې راته 20-25 لاک روپۍ پنشن میلاویږي پهله شرط به دغه کې دی په برکه کې به نه راځي په دې طریقه به ستا د زنانه نه برکه هغه کړلی شي تاسو یو د جاب واله زنانه د دفتر واله زنانه برکه کې لیدلې ده رښتیا وایي سپینګیري ناست دي چې هغه دفترو ته ځي او هغه په د پښتنو په دې برکه کې روانه شي داسې زنانه هم لیدلې ده یا هلته د پښتنو په برکه کې ناسته وي د حیا او د عزت لباس وي لپاره هر څومره مارچونه وشي خو موږ مسلمانانو ته زموږ مسلمانانو زنانو ته دغه جابونه او دغه ډیمانډونه د مال او دغه ډیمانډونه د تجارت دا قابل قبول نه دي موږ رب چاهې زندگی غواړو څنګه زندگی چې رب زموږ زنانو ته خوښه کړې ده نو ځکه وایي والصابرین والصابرات ورپسې وایي والخاشعین والخاشعات د الله نه یریدونکي سړي او د الله نه یریدونکي زنانه کله چې د رب نه یریږي دا به بیا بې پردګۍ طرف ته لاړه شي د زنانه تربیت دی ته وایي کله چې د رب نه یریږي دا به بیا نقاب اغاړه کي کله چې د رب نه یریږي دغه زنانه دا به بیا خپله پرده لري کي کله چې د رب نه یریږي بیا به دا د رب د کلام خلاف زندگی تیره کی کله چې د رب نه یریږي بیا به دا د رب احکامات مات کی کلم نشي ماتولی والخاشعین والخاشعات الله لس شرایط ذکر کوي والخاشعین والخاشعات
د الله نه یریدونکي سړي او د الله نه یریدونکي زنانه. نو هغه انسان چې د رب نه یریږي دی به چرته خپله زنانه د بې حیایۍ جابته ورنکي، دی به چرته خپلې زنانه ته دغه اجازت د پارلمنټ ورنکي چې هغه وایي میری جسم میری مرضی، زما جسم زما مرضی. باقي د احتجاجونه پې شروع دي. پرون هم پې زنانو پې احتجاج کړی دی، لګیا دي ډیکسونه ډبۍ لوپټې په سر باندې نشته، صرف د دې دپاره میری جسم میری مرضی. زما جسم سره زما د خاون هم وی کار نشته، زما جسم سره زما د زوی زما د پلار هم کار نشته دی. دغه بیلونه دي راځي ډېر لوی دغه پې شروع دي. اوس د حکومت لاهې عمل دا دی د قرآن خلاف. هغه وایي دې ته د سیکورټي ورکړلی شي چې په 8 تاریخ باندې په 8 مارچ باندې خپل مارچ وباسي، چې زنانه خپل حقوق والي او د زنانه حق دغه ښیي. که زنانه وایي زه برکه اچوم نو اچوم به، که زه برکه نه اچوم نو نه به اچوم، که زه لباس د یهودو نصارو اچوم د کور نه وځم نو وتی شم. په مونږ باندې خو یو بل د طلاق هم راغلی و که نه، یو بل د طلاق هم راغلی و چې زنانه خپل خاوند ته طلاق ورکولی شي. که نن دې ته غاړه کېښودلی شو قسم دی سبا به دغه وي. بیا دا علماو خبره شیخ ادریس صاحب او دغسې بجلیګر رحمت الله علیه هغه ویل والله ټول به طلاق یعنې بیا به مونږ نه کوو، بیا به د هغې نه یېرېږو، هغې به درته طلاق درکوي. نو الله جل شانه د هغې متعلق فرمایي والخاشعین والخاشعات، د الله نه یریدونکي زنانه او د الله نه یریدونکي سړي او د الله نه یریدونکي زنانه، والمتصدقین والمتصدقات بل شرط ذکر کوي. صدقه به زنانه اله وکړي، زکات به اله ورکړي، د خپل مال او د خاون تربیت به هله په زکات او په حلال مال باندې راولي چې د هغې خپل تربیت شي. هغه خپله د الله جل شانه د کلام نه خبردار وي، د هغې د اولاد تربیت به هله وشي چې هغه په خپله باندې دیندار وي او په خپله د الله د کلام د شرایطو نه خبردار وي او هغې ته پته وي چې زما رب ما ته څه شرایط ایښي دي، زما رب زه دې دنیا ته راستول یم د څه دپاره راستول یم. والصائمین والصائمات، صائم الدهر زنانه چې وي چې هغه په میاشت کې اسلامي میاشتو کې 14 14 15 روژه نیسي نو صائم الدهر ورته وایي. هغه زنانه چې هغې ته د ټول کال د روژو اجر میلاویږي، ټول کال کې څومره ورځې دي د دې اجر ورته د روژو میلاویږي، خو چې هغه اسلامي میاشتې په 14 14 او 15 باندې روژه نیسي نو روژه به اله ونیسي چې دا بهر بې پردې نه ګرځي، روژه به اله ونیسي چې په دې کې حیا موجوده وي، روژه به اله ونیسي چې په دې کې د رب یره موجوده وي، روژه به اله ونیسي چې دا واقعي په زړه باندې مؤمنه وي، روژه به اله ونیسي چې یقینا د اسلام قبول کړی وي، روژه به هله ونیسي دروغ به هله نه وایي چې ما په دفترو کې خوراک نه دی کړی، چې کله د رب د طرف نه د والصادقین والصادقات الفاظ ورته یادي اله به دا په زبان باندې خاوند ته خپل بچی ته خپل پلار ته به اله دروغ نشي ویلی. د خپلو شرمګاهونو حفاظت کوونکي سړي او د خپلو شرمګاهونو حفاظت کوونکي ښځې. رب ښکاره خبرې ذکر کوي، رب ته معلومه وه که دغه زنانه جابونو ته راووته دا د خپل ځان حفاظت نشي کولی، رب ته معلومه وه که دغه زنانه دا ټاورو ته راووته او دا دفترو ته راووته نو الله وایي والحافظین فروجهم والحافظات ذکر کوي ولا الله والحافظین فروجهم، فروج شرمګاهونو ته وایي، د خپلو شرمګاهونو حفاظت کوونکي سړي او د خپلو شرمګاهونو حفاظت کوونکي ښځې رب وایي. نو دا به د خپل ځان حفاظت وکړي، دا چې دفتر ته راشي دا به د ځان حفاظت وکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورپسې یو اعلان کوي، وایي مسلمانانو د خپل زبان او د خپلو شرمګاهونو ذمېواري ما ته راکوئ، د جنت ذمېواري درته په دنیا کې درکوم. دا چې په دفتر کې کینی دا پردي سړي نه د لپټاپ چل نه زده کوي، دا چې په دفتر کې کینی هغه نه به د یو جملې تپوس نه کوي، دا چې په دفتر کې کینی هغه باندې به پیسې نه شماري، دا چې په دفتر کې کینی د به د دستخط د منیجر سره تعلق نه راځي، دا چې په دفتر کې کینی د دې به د کیشر سره تعلق نه راځي، راځي به که نه به راځي. ګیر چاپېره لس سړي ناست دي، یو پکې زنانه. تاسو په بینکونو کې مو ګورئ، د زونګ او په نورو دفترونو کې مو ګورئ، په سرکاري عهدو کې مو ګورئ چې یو پکې سي یو زنانه او 15 شپږ په هغې کې سړي ناست ول دی زنانه به خوله تړلې وي، زنانه به په خوله شروشن ټیپ لګولی وي، یا زنانه ته به خولې ته سهر ټانکې ورکې. دا ستاسو سوچ او تصور کې راځي چې دا به خبرې ونه کړي؟ دا ستا سوچ او تصور کې راځي چې دا سړی به دې ته مایله نه شي؟ ول د صحابو زندګي ده، ول د صحابو ژوند دی.
ول د تابعینو د تبع تابعینو زندگی روانه ده. سوچ وکړئ سوچ. عایشه رضی الله تعالی عنها په هغه ژوند کې څه وایي نبی علیه الصلاة والسلام ته زمانه خرابه شوه چې زنانه د مسجدونو نه بندې کړلی شي. زمونږ د ام عایشې د مور رضی الله عنها د هغې دا تاریخي جمله تر ننه پورې ګواه ده. د مسجد د پاک ځای نه وایي دا دې بندې کړلی شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیبیانې عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي بس دې د پردې انتظام وکړي. د الله د طرف نه آیاتونه هسې نه راځي. سورې نور د زنانو د ژوند نه ډک دی ویې ګورئ. کاش چې موږ او تاسو په قرآن باندې پوهېدې. نو والحافظین فروجهم والحافظات. نو پیغمبر وایي که د دې دوو شیانو ذمېواري م راکه د جنت ذمېواري درته په دنیا کې درکوم. څوک ورکولی شي؟ د زبان حفاظت به دا زنانو کې چې په دفتر کې ناستئ. د زبان حفاظت به دا زنانو کې چې دا په پینټ شرټ کې رواني. د زبان حفاظت به دا زنانو کې چې دا ټیکسي چلی لګیاوي. د زبان حفاظت به وکړي چې دا هوټل چلی. د زبان حفاظت به وکړي دا چې دا د یو هوټل منیجر شي. وبکي بې حیایي. قوم ملت ته خلک حیا عزت عفت ورکوي. زمونږ حکمران مونږ ته بې حیایي او مونږ ته دا بې پردګۍ ژوند ښیي. د بې پردګۍ ژوند. نو دا زنانه چې کله دا د پارلمنټ چاهې زندگی تیری نو دا به ذکر کوي که دا به پردو سړو سره خبرې کوي. دا به ذکر کوي که کیشر سره به پیسې شماري. دا به ذکر کوي که د هغه سره به کاغذونه شماري. دا به ذکر کوي که په پارلمنټ کې به تذکرې کوي. دا به ذکر کوي او که په دفترو کې به د هغې سره چې کوم دی بحثونه او د هغې سره چې کوم دی خنداګانې کوي. وبکي په الله وایي وبکي. حفاظت به وکړي د خپل زبان. حفاظت به وکړي د خپل حسن. حفاظت به وکړي د خپل عزت. هر زنانه ته دین رسیدلی دی. هر زنانه ته پرده رسیدلی ده. هر زنانه ته عزت رسیدلی دی. هر زنانه ته عفت رسیدلی دی. صرف پاتې زمونږ د عمل نه ده. یا به مونږ په عمل باندې پې راولو او یا به نه حکمرانان قبرې بې حیایۍ ته ورته بوځي. حکمران خو ورته پیسه خورې لګیا دی. په 8 تاریخ باندې سبا نه بله ورځ د زنانو مارچ دی. په څه باره کې میری جسم میری مرضي. ما درته بار بار وویل چې زما جسم سره زما د خاون، زما جسم سره زما د پلار، زما جسم سره زما د زوی، زما جسم سره زما د خسخر، زما جسم سره زما د خاون کار نشته دی. زما خوښه د زه خپل جسم څنګه استعمالوم. او دا آواز دا د یهودو آواز دی. او هغې دا آواز په دې وجه باندې ما سره موبایل کې ابل ورځنی ابل هفتې اخبار هم شته دی. زنا بالرضا بل چې کوم راغلی بې روړی دی. په رضا باندې زنا وشي د هلک او د جینۍ نو دې جینۍ ته به پلار څه نشي ویلی. دې جینۍ ته به رور څه نشي ویلی. دې زنانه ته به خاوند څه نشي ویلی. زنا بالرضا هغه یورپ کې راته جوړوي چې په روډونو باندې لګیا وي زناګانې کوي. اخبار ټوټه بالکل ښکاره موجوده ده. دا مخکې هم راغلی اوس بیا هم راغلی. الله دې زموږ او ستاسو عزت وساتي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور حافظ محمد زاهد دیوبندي او تاسو ګورئ نوجوانان احنا پاکستان یوټیوب چینل. زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ورسره چې کوم دی د بیل آیکن یعنې د ګنټې دا نشان هم دباو کړئ. ویډیو لایک او شیر ضرور کړئ. انشاءالله په دې باندې به تاسو ډېر زبردست بیانات او نظمونه میلاوي. ډېره مننه. والسلام.